بسم الله الرحمن الرحیم. تيسير مصطلح الحديث ولا سبق نمبر 37 صفحه نمبر 9 بني المبحث الثاني نور انواع دیاد تخائی. دویم بحث کې انواع اخرى مشترکه بین المقبول والمردود. د مقبول او مردود منځ کې کوم مشترک شیان دي مغه انواع د تخائی. وفي اربعه مطالب اربعه مباحث. دې کې څلور بحثونه، څلور مطلبونه، څلور تشریحونه دي، څلور بحث مکو. وهي غدا د نمبر 1 المطلب الاول المسند. نن به د مسند ولا وضاحت کو. المطلب الثاني المتصل متصل. المطلب الثالث زيادة الثقات، ثقة حضرات ولكم زيادتي وي. المطلب الرابع الاعتبار والمتابع والمشاهد. اعتبار چشتل شي، متابع چشتل شي، مشاهد چشتل شي. المطلب الأول المسند. مسند ولا وضاحت ذكي. تعريف لغة اسم مفعول من أسند يسند باب يفعل لدى اسم مفعول صيغة ده. أسند يسند الإسناد أكم روي غتا مسند نيل شي. كم حديث شي ده شنر شي مسند بمعنى معنی شد اضواف او نسب. شد حدیث مضاف کړه ده یا منسوب کړه ده. اصطلاحا دې سمانه ده متصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث چې مرفوع شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سند متصل وي. مرفوع حدیث چې پیغمبر ته منسوب کنه مسند سمانه شي سند متصل وي. مثاله ګوره ولا مخرجه البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وذا حديث تغرفا ده حديث اتصل سند من أول إلى منتهاه. وذا سند لا إذا حديث سند غريولنا ترخير پر منتها پر سند متصل دی. وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنسوبه پیغمبر اسلام ته چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي. یو شیخ بیان شو. المطلب الثاني المتصل. متصل ولا خبر اسخي. تعريفه لغة اسم فاعل من اتصل يتصل اتصال ضد انقطع. اتصل يتصل اتصال په متصل د اسم فاعل صيغه د باب افتعلان ده. د انقطع ضد معنی شی متصل شي. ويسمى هذا النوع بالموصول ايضا د موصول نایلش. اصطلاحا د درشه د متصل سند مرفوعا كان موقوفا على من كان. چې دې ته ما کس چې دا مرفوع ده که موقوف حدیث ته دې ته ګوره چې سند متصل وي. نو اصطلاحا دا معنی سند متصل مرفوع که موقوف وي. مثال المتصل المرفوع مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا. وسوکر دلته کې مالک راوړ ده او پیغمبر اسلام نبی صحابي شکی روایت کوي مخته. مثال المتصل الموقوف. د موقوف ولا مثال تو ګره چې متصل وي. مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا. ابن عمر سید سیری دی. وسوکر دا موقوف تا کنه صحابي خبر شو لپاره کې بدی باندې موقوف شو. او متصل ولې سند شد متصل د ابن عمر پر کسان شاور کې محتي چې هل يسمى قول التابعي متصلا ام لا. د تابعي ولا قول ته متصل نه لشي کنه شي له. قال العراقي رحمه الله. العراقي رحمه الله فرمایي چې وما اقوال التابعين تابعون لكم اقوال دي ذات اتصلت الاسانيد اليهم. شکل سند یغه متصل شي فلا يسمونها متصله في حاله الاطلاق. مطلقا وتاغو متصل نه. واما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم. هغه قید وسره ذکر کوي کنه به د په کلام کې دا خبره جایز او تل شي متصل نه. كقول لك غوي چې هذا متصل الى سعيد ابن المسيد. ابن سعيد سے پرشده متصل دي. او الى الزهري زهري سے پر او الى مالك سے پر ونحو ذلك. قيل شاید شو النقطه في ذلك دي کې نقطه او من خبره ده انها تسمى مقاطع. دا چې کوم شین دي تابعین ولا د مقاطع وي کنه په اطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضاد دين لغه. کته ته متصل نه وای د خپل شل کوي شي ته صفات ورکه په دوه متضاد شیانو سره. لکه شیدل مقتوده ته چې متصل ده نو دوه متضاد صفاتونه د شیله ورکو. فکبیا هم شکه ورکاوي وته د شیطان متصل لبه قید وسره ذکر کوي چې د پلنګي پر متصل ده.
المطلب الثالث دریم شی بینون کې د موږ زیادات الثقات ثقه حضرت معتمد حضرات چې کوم د حدیث رجال وی کاغو په سند کې یا په حدیث کې زیاتوالی راوړي او په نورو کې نه وي نو دي زیاتوالی متعلق څه خبرې دي دا خبرې خي المراد بزيادات الثقات نسمره د الزيادات جمع زياده زيادات دي زياده جمع ده والثقات جمع ثقه ثقات د ثقه جمع د ثقه چې تل شي والثقه هو العدل الضابط هغه تل شي چې اعمال او غیره کې شي عادل وي او په عقل او ذهن کې شي ضابط وي یعنی دواړه اعتبار سره بهتر وي المراد بزياده الثقه دلته کې د زیادت الثقه نشه مراد دي ما نراه الزائد من الالفاظ في روايه بعض الثقات چې په ځنه ثقه حضرات ول روایت کې ځنه الفاظ زیات وي ځنه کې آشان دي نه وي لحديث مکم یو حدیث کې دل شي عم رواه الثقات الاخرون لذلك الحديث چې کوم کسانو دونه کل کړي اسې که حضرات یا غنورو کې څل الفاظ دي کې بل څل الفاظ وي اشهر من اعتنى بها مشهور کسان چې د دې شیانو اهمیت او اعتنا توجه غیره عنایت کړه دغه د کسان دی او د شیطان کسانو دا کار کړه ده هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الاحاديث دا غزياتوالي په حدیثونو کې د الفاظ او غیره چې د زنه حضرات نه راغلي دي لفتت انظارا بعض العلماء د زنه علماء او توجه ځان طرف ته توکړی دا او لفت کړی دا فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها ناغودي توشنو جستجو تفتیش او خط تتبع تفحص وکړو او د دې جمع کول خ عنایت اعتنا توجه اهتمام وکړو او د پیژندلې د پاره ډیره توجه کثیر دي شي نزان خبر کو ومن اشترى بذلك هؤلاء الائمه دا د علما حضرت شدي د زیادات متعلق ډیر په ځان من شکړه ده کوشش او تکلیف اچول او د شانو پیژنګلي کړی د هم غدا دی ابوبکر عبد الله بن محمد بن زیاد النسابوري نمبر 2 ابو نعیم الجرجاني نمبر 3 ابو الولید حسان بن محمد القرشي نمبر دا درې کسان دي خمختي مکان وقوعها دا زیادت چرته کې وکیږي چې تقع زیادت فی المتن کما تقع فی السند لکه څنګه په سند کې زیاتوالی راتلل شي د شی په متن کې هم رسی اما فی المتن فمتن کې فتكون بزیاده کلمه او جمله لکه وا کلمه زیاتی وږي یا جمله زیاتی وي واما فی الاسناد په سند کې څنګه زیاتوالی لکه فتكون برفع موقوف لکه یو موقوف حدیث بل ځکه مرفوع وي او وصل مرسل یوزي کې مرسل بل ځکه موصول وي مختی چې حکم الزیاده فی المتن کمتن کې زیاتوالی رشد څه حکم دی چې اما الزیاده فی المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على اقوال اغه زیاتوالی چې په متن کې راشي دا حکم متعلق علما او اختلاف کړل سو اقوال دی پکې نمبر 1 فمنهم من قبلها مطلقا زنو حضرات دی غول زیادت مطلقاً قبول کړي دي با ومنهم من ردها مطلقاً زن مطلقاً رد کړي ومنهم من رد الزياده من راوي الحديث الذي رواه اولا بغير زياده وقبلها من غيره زنا علماء حضرات دي چې هغه د اغیروینه زیادت رد کړي چې اواله کې زیادت سره نه نقل کول ورسته زیادت سره نقل کوي خو بل چا نه کراشي غول قبلې خود دی ول نه کوي څنګه چل شواله کې دی غیر مزید وست مزید شو واله کې زیادت کې نو زیادت شو فقد قسم ابن الصلاح رحمه الله الزياده بحسب قبولها وردها الى ثلاثه اقسام علامه ابن صلاح رحمه الله د زیادت د قبل اولی او د رد کول اعتبار سره د دې درې قسمونه ګرځول دي او هو تقسیم حسن وافقه عليه النووي وغيره دا خط تقسیم کړي د نووي صاحب مسره اتفاق موافقت کړي دي وهذا التقسيم هو دا تقسیم د نمبر 1 ک زیادت د شی توي چې منافات پکې نه وي د هغه حدیث سره چې ثقاتو یا اوثق حضرات نقل کړي د شي زیادت به قبول ول شي ځکه چې دا زیادت د سیو شمر لکه یو حدیثي لکه دیغه ولې وا جمله چې تبل چا نقل کړي سي حضراتو پاتې شي او غیره نو نمبر 1 د تامده زیادت ليس قبلها منافات یا فيها منافات لما رواه الثقات والاوثق
یو خاص زیادت ته چې هغه نه مخکې منافات تضاد سره نه دي هغو رویاتو سره چې کم سک حضراتو نقل کړي او سک حضراتو فهذه حكمها القبول د داسې زیادت حکم دی چې قبلوي به لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات او داسې حدیث په شان دي شو لکه د یوې جملې روایت کولی بې له څه کسان معتمد هغو د حصه نقل کړي وي. نمبر 2 زیادة منافیة لما رواه الثقات او الاوثق هغه زیادت چې د ثقه حضراتو یا د اوثق حضراتو دی روایت سره منافی وي مخالف او ضد وي موافقت نه خوري فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ شاذ کې مخکې تیر شوی و دا خبره چې د داسې زیادت حکم دی چې دا بر رد کوي نشي قبلولی. نمبر 3 زیادة فيها نوع منافات لما رواه الثقات او الاوثق یو خاص زیادت ته چې ډیر منافات خو پکې نه خو لږ زګ منافات وي د هغې روایت سره چې ثقه یا اوثق حضراتو نقل کړي نو بیا دا منافات دوه شیانو کې کېږي دا الګ شان دي سي وتنحصر هذه المنافات في امرين دوه شیانو کې درشي لکه څنګه تقييد المطلق لکه مطلق وي د مقید کې د تخصیص العام یو عام شي د خاص کړي اوس چې وهذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصلاح د دې تقسیم نه ابن صلاح سے خاموش واده شی د حکم په ندی لګول وقال عنه النووي امام نووي سے د دې متعلق ویلي چې وصحيح قبول هذا الاخير چې د اخیری کم شی د قبول شي لکه تخصیص العام شوی همخته تخی امثله للزياده في المتن متن کې چې کم زیاتوالی د هغه مثالونه درکې مثال زیادت التي ليس فيها منافات هغه مثال د متن درکې چې سره کې منافات نه وي ګوره مروه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الاعمش النبي رزين وابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه من زیادت کلمات فليرقه وزدلته کې یو کلمه د زیاتی د کنه فليرقه راغله سمنه کسبای په لوخي کې وبوس کې هغه وبته ستالي کوي حالته هم دا حکم راغلی شیر د برتن تاسوین زی درې ور یا ور یا اخر کې خاطو سره ملا کوي تم و مزله لکه کوم مختلف الفاظ دي خو چلو درې ور انزل خاصي واجب دي نور مستحب طریقه ده بهتره ده وسلته کې بیا دا ویل دي چې فلیرقه د وبدیم تعالی کې فلیحرقه یا فلیرقه نو فی حدیث ولوغ الكلب ولم يذكرها السائر الحفاظ من اصحاب الاعمش وانما رواه هكذا دا عمش سیب له څومره شاګردان وغیرہ دی ملګری هغه چې دا حدیث نقل کړي دي څومره حفاظ حضرات دي هغه په کې د پلیورق ول زیدتی نه د نقل کړي د شه د ذکر کړي دي حدیث کا سه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرار بس د شه ترور نه د پلیورق ول فضل غوري فتكون هذه زیاده خبر تفرد به علي بن مسهر نو تاسو ګرځي د زیاده د سیو شمار لکه علي بن مسهر سے بصره وړ دي بل څه ګسره نشته او د تاسو ته پته ده چې وه ثقتنا متبرک است فتقبل تلك الزياده د زیاده به قبول شي تاری دي چې او بخص کلی نشي نجس شي. نمبر 2 مثال للزياده المنافيه اغه زیاتوالی توسخی چې هغه د ثقه حضرات روایت سره منافی وي جوړو سره نه خوري برابرۍ نه سره کې لکه زیاده د لفظ لکه یوم عرفه په حدیث په دا حدیث کې راغلی چې یوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب لکه حدیث کې دي چې دا عید ورځې سدي ایام تشریق شو د یوم النحر شو د دې شی ورځې د خوراک سکا او د جما ورځې دي کنه په دې کې خروزي نشي نیولې خو دې کې د یوم عرفه لفظې پکې راوړې دي نو فإن الحديث من جميع طرقه بدونها فطول سندونه کې د یوم عرفه لفظ پکې نشته وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح نبي عن عقبة بن عامر دا موسى بن علي سيد دا الفاظ راوړي دي والحديث اخرجه الترمذي وبدود وغيرهما اوس د یوم عرفه ولا الفاظ دي کنه نور سره جوړ خورینه منفی ده بس بل مثال درکې چې هغه منافات رتوخه چې لک شان دي منافات ډیر نه وي مثال لزیاده التي فيها نوع منافات لک شان سره نوع کې سمته منافات ټول نه وي دا دی حدیث شته مروه مسلم من طريق ابي مالك الجي مسلم شریک دا حدیث دی ګوري عن ربعين عن حذيفه قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا چې ټول ازمکه مونږ ته پاک دار ځکه موږ کولای شو د نجس ځای نه کنه
ضروري نه ده چې معبد ځای ته عبادت ځای ته سړی لاړ شي مسجد ته. وجعلت تربتها لنا طهورا په د دې ځمکې خټه موږ ته صفا ګرځول شي تیمم هغه سره کولی شو. اوس وګورئ دلته کې یی چې د تربتها لپس څه ده دا زیاتوالی دی. اوس ګورئ تاسو د خدای حدیث موجود چې وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت لنا طهورا ځمکه موږ ته د منځ ځای ګرځولی شی دی او پاک هم ده. د تربتها لپس پکې نشته. اوس چې فقط تفرد ابو مالک الاشجعي بزيادة تربتها ابو مالک الاشجعي صاحب دا الفاظ بیل راوړي ولم يذكر غير من رواه من الروات نور حضرات او روات حضرات چې دي کنه هغه دا زیادتی نه دروړي. خو چلو که رای وړله خیر د ولی مونږ چې دلته یې چېرې زمکه مونږ ته پاکه ګرځولی شي د دې وله خټه مونږ ته صفا ده. خو مطلب یې ده چې خټې نه یې زمکه یې د صفا ګرځولې د څه معنا خټه یې هم صفا ده کنه تیمم پې کولی شي. نو تربت وا دې پکې ذکر کو خټه دې پکې ذکر که څه مسله شوه. یعنې زمکه مونږ ته ټوله عبادت ځای ده. زمکه مونږ ته چې ده پاکه ده خو معنا خټه یې ورته پاکه ده. نور شی پکې نشته سونې پکې لټوي څوک ولې مطلب یې د تربتها لفظ اوس دومره مخالفت نه خوري نورو الفاظو سره او نه منافات خوري. وانما روها الحديث هكذا بذ شي ته حدیث ذکر کړی دی چې وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا یا وطهورا. همه ته خبره کی چې حکم زیادت په الاسناد دا خو متن خبره تیر شي دی هغه زیادت حکم چې په اسناد کې واقع شي دی چې اما زیادت په الاسناد فتنصب هنا على مسألتين رئيستين يكسر وقوعها. هغه زیادت چې په اسناد کې راشي کنه نه د دوه بنیادی مسالو طرف ته دا خبره زی چې دا ډیری وکی کیږي. فتنصب هنا على مسألتين رئيستين معنا دوه مسالو باندې دا خبره فوکس کیږي زیاته کیږي. يكسر وقوعهما چې اکثر وکی کیږي او هما غدا ده تعارض الوصل من الارسال وتعارض الرفع مع الوقف. څنګه یو شی مرسل یالتګي موصول کی نو به دې ځکه تعارض راشي کنه یو شی موقوف دی مرفوع کی معنا سند حدیث خبري خای. اما في باقي صور الزياده في الاسناد فقد افرد العلماء لها ابحاثا خاصه. نور چې کم زیاتوالی ول صورتونه دي کنه په اسناد کې هغه د پر علماء بیل خاص بحثونه کړی دي. نو دغه ځای ول دغه دوه خبره کو تعارض الوصل من الارسال او تعارض الرفع من مع الوقف ولا خبركم مثل المزيد في متصل الاسانيد ولا خبر مخکې تر شي مختی چې هاذا وقد اختلف العلماء في قبول زياده ورد على اربعه اقوال چې د زیاتوالي متعلق علماء سلور اقوال دي اختلاف دي وهي غدا دي. نمبر 1 الحكم لمن وصله او رفعه اي قبول الزياده. یو سند د مثلا مرسل دا ورسته موصول یا موقوف مرفوع کړه دا قبليږي. دا چا قول دی هو قول جمهور الفقهاء والاصوليين. جمهور فقهاء اصوليين حضرات دا مذهب شو. نمبر 2 الحكم لمن ارسله او وقفه. چې لکه یو سند چې شته مثلا وو موصول مرسل کړه دا یا وو مرکوف او مرفوع کړه دا موقوف د شت زیاتوالی به شکیږي مردود کیږي رد زیات او قول اکثر اصحاب الحديث اکثر اصحاب حدیث دا خبره کوي. نمبر 3 الحكم للاكثر اکثر ته اعتبار کول شو قول بعضی اصحاب الحديث دا زن علماء حدیث خبره ده. نمبر 4 الحكم للاحفظ وهو قول بعضی اصحاب الحديث چې احفظ ته وګورو کې زیات حفظ او ضبط ولا وی کنه د ماغه ولا خبرې وکړو ماغه مطابق به حکم لګو. ومثال حدیث لکه دا حدیث لا نکاح الا بولي وجي تو غره فقد رواه يونس بن ابي اسحاق السبيعي. دا چا نقل کړی یونس بن ابي اسحاق السبيعي سے وابن اسرائيل زون من اسرائيل دی وقيس بن الربيع. وقيس بن الربيع چې د عن ابي اسحاق د اسحاق نقل کې مسندا متصلا مسندا او متصلا نقل کې چې مسندم د متصلم او چې نور حضرات ته ګوري ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق مرسلا. سفيان سے شعبہ سے بدت شکی مرسلا نقل کوي. نو احفظ ته پکې کتل شي کنه چې کوم پکې ډېر احفظ وي د ماغه مطابق په فیصله کیږي. المطلب الرابع